السلام بهادري پهلو كان اشجع الناس واجود الناس واحسن الناس. صحابه کرام وایي چې نبی علیه الصلاه والسلام په ټولو کې زیات بهادر او په ټولو کې د شکل په اعتبار سره ښایسته او د خلکو کې په ټولو کې زیات نبی علیه الصلاه والسلام چې هغه سخی او یا داغي تذکرہ د هر یو لپاره محدثین خپل بابونه او خپل احادیث راوړي. د نبی علیه الصلاه والسلام د تذکری چې هغه په شمایل کې راغلي، هغه په کتاب الجهاد کې راغلي، هغه په مغازیو کې راغلي. یو پیر په نبی علیه الصلاه والسلام په مدینه منوره کې نو اقوا ورشوا چې مدینه منورې ته دشمن راغلي حمله کوي. ابو قتاده رضی الله عنه فرمایي چې زما یو اسو نبی علیه الصلاه والسلام باغې باندې سور شو او بغیر داغي چې کوم زین چې په تکته وایي داغي نه بغیر او علق سيفه بعنقه. نبی علیه الصلاه والسلام پر پورا خپل سر مبارک یا چیروا او د مدینه منورې نه چټو وو او بیرته واپس راغی او صحابه کرام ته موږ هیڅ نشته آرام وکړي. دا د نبی علیه الصلاه والسلام اشجع الناس په ټول خلقو کې، یعنی نبی علیه الصلاه والسلام د پیغمبر چیرې باندې کې نه و. او بیا یو مطلب تمخ یو ویلا کفرس کوم کوتاسو د نبی علیه الصلاه والسلام د ژوند د کم چې د جنگ هغه ژوند دی هغه وګورو. نبی علیه الصلاه والسلام په کورین کې چې کله ثقيف او حوازی چې مشهور تیرانداز خلکو په نبی علیه الصلاه والسلام او صحابه باندې د سلور والا طرف نه هغه غشي شروع کړه. صحابه کرام په اوله کې تسلیم څنګه ګولباری لګل سبا کیږي انسان فطرت ته. نبی علیه الصلاه والسلام ارتي مدریدو انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل د پیغمبر پای کې بزدلی نه پای کې شجاعت پای کې بہادری لکه پیغمبر پای کې نعوذ بالله دوستو یا بزدلی نه او د عبد المطلب ځای چې په عربو کې عبد المطلب داغه بہادری مشهور و. سبحان الله د نبی علیه الصلاه والسلام سیرت موږ تاسو ته د قران پر اړه کې کتل غواړي. دا غي لپاره دا چې موږ تاسو د قران درسونه پای کې کینو یا د قران هغه کوم خلک چې بیانې دا وی سره موږ تاسو په مناسبت پیدا کو. نو قران چې د نبی علیه الصلاه والسلام سیرت کوم ذکر کړي کار دای په شکل کې دی، هغه مجاهد په شکل کې دی، هغه د حکمران په شکل کې دی، هغه د پلار په شکل کې دی، هغه د پیغمبر او د مشرف او د لیډر په شکل کې دی، هغه د صفات اعلی په شکل کې دی. د نبی علیه الصلاه والسلام د ټول پیغمبرانو تبعاتو او تاسو ته په قران کې او په سنتو کې او د سیرت په کتابونو کې با ملایي. د دې نه علاوه د نبی علیه الصلاه والسلام چې کوم سیرت په حدیث کې بیان شوی دا موږ تاسو مطالعه کوو یا د علماو نه دا غي د کوشش کوو او کفرس کدا نه شو د نبی علیه الصلاه والسلام سیرت چې هغه په کتابونو کې آسان کتابونه لري لهدا د اردو شته د عربی شته د پښتو شته هغه کو تاسو ځان لواخلو او داغه پرانا کې د نبی علیه الصلاه والسلام سیرت چې داغه مطالعه کوو. دنیا لپاره کو تاسو څومره معلومات او خصوصا د نوجوانانو لري. نن سبا د موبایل مبارکي چې یو الګ نه متفول تو هر الګ ماشاءالله سافټویر انجینیر دی. دا ته په پوری تاریخ کې او د موبایل څومره سمو ورزي چې څومره یو انجینیر هغه څنګه ورزي. کبر طرف ته د نبی علیه الصلاه والسلام مبارکي کو تاسو معلومات داغي موږ تاسو امتحان واخلو او ځان چوکړتا لوګو بیا د دار اسم نشته. دا خاص داره په یو جمعه کې د نبی علیه الصلاه والسلام سیرت نه بیانېږي نه ممکن دی. موږ تاسو یو یادګاری په دې جمعه کې یا یو د اعلان هغه موږ تاسو کولای شو چې د نبی علیه الصلاه والسلام سیرت هغه د لوستو دي او زموږ تاسو لپاره لازمي دی. الله رب العزت دې ما تاسو ټول ته د نبی علیه الصلاه والسلام د سیرت د لوستلو او باقي باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.